کله چې هم علما کرام په دې موضوع باندې بحث کوي کنه چې دا مخلوط تعلیم شرعا ناجایز دی، حرام دی، ناروا دی، نو بیا هغه خلک چې د هغوی سوچ، فکر، تعلیم، تعلم، تعلق د اسلام سره کمزوري، د هغوی فکري شعور د اسلام جوړوالي کې نه وي، نو بیا تنقید کوي وایي دا علما کرام د تعلیم خلاف دي، دا علما کرام د جنکو تعلیم نه مني، دا علما کرام چې دي نو دا په دې خبرو باندې فتوی ورکوي، دا ورکوي. نو نن راشي وګورئ دا کوم واقع چې مخې ته راغلي ده، هم د دې ورځې د یرې نه، د دې فتنې د خوف نه، دا عزتونه چې پیمال شو د دې یرې د وجې نه علما کرام په دې موضوع باندې بحث کوي چې مخلوط تعلیم ناروا دی. خو دا خلک د هغې منلو ته تیار نه وي، الټه چې کوم دی نو تنقید کوي. نن په افغانستان باندې تنقید کیږي، وایي دا د جنکو تعلیم نه مني. هغه وایي چې مونږ تعلیم ولې نه منو، خو مونږ مخلوط ماحول نه منو، دا شریعت نه مني، دا اسلام نه مني، دا اجازت نه دی ورکړی شریعت چې مخلوط تعلیم دی عام شي یا د مخلوط تعلیم کېدی شي. مونږ مسلمانان یو الحمدلله، زمونږ دپاره د ټول نه اهم خبره دا ده چې مونږ به اسلام پالو کوو. مونږ به د اسلام مشران چې کوم خیر القرون تیر شوي دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، صحابه کرام دي، تابعین دي، کوم چې هغوی مونږ ته تعلیمات پرېښودي دي، مونږ به په هغه نقش قدم باندې ځو. د ځانه به د چا او بیا د اغیارو، بیا چې کوم دی د مغرب د خلکو د هغوی تقلید به مونږ نه کوو. تاسو تاریخ وګورئ، دا مخلوط تعلیم چې دی د دې اولنی ایجاد چا کړی دی؟ دا د کوم ځای نه شروع شوی دی؟ دا د امریکې نه شروع شوی دی. نن په افغانستان باندې خلک بې ځایه تنقید کوي، د هغوی بالکل صحیح پالیسي ده، د اسلام متعلق پالیسي ده. د ټولو علما کرامو هم دقه سوچ او فکر دی او په دې باندې دا متفق دي چې مخلوط تعلیم په شریعت کې جایز نه دی. نن او د دې نه مخکې په دې ماضي کې ډېر امثال په دقې خبرې باندې موجود دي چې دا جنسي هراساني چې کوم دی نو دا کیږي، او خلک چې دی نو په هغې باندې چشم پوشي کوي. بس خبره یو ورځ دوه چې کوم دی نو شور او شغب او ګرماګرمي پکې وي، او بیا هغه خبره داسې دفن کړي چې بس بالکل څه اړو سره شوي نه دي. تاسو وګورئ دغه پروفیسر چې دا کم کار کړی دی، نو څو ورځې وروسته به دی په دقه خپل پوسټ باندې بالکل قایم وي، او دا خبره به داسې شي لکه د سره چې شوې نه ده. خو که چېرته د دې په ځای باندې الله دې نه کړي که دا خبره په مدارسو باندې راغلی. اوس مې د یو کس خبرې اورېدې، نو هغه وایي زه د یرې نه د هغه یونیورسټۍ نوم هم نه اخلم او د هغه پروفیسر نوم هم نه اخلم، ځکه چې دا خبره بیا خورېږي. نو تاسو سوچ وکئ چې دغه منافقان انسان دا کم چې دا رپورټران دي او دا منافقت کوي، که چېرته خدای دې نه کړي، خو که چېرته داسې د دیني مدارسو او د دیني ادارو سره که چېرته دا خبر راغلی وی، نو د ټول نه اول به دغه منافق میډیا دغه خلکو به اول به د مدرسې نوم اغسته، بیا به د هغه کس نوم اغسته، او بالکل به هغه ټارګټ کوو، سختترینو سزاګانو د هغې مطالبات به یې کول. خو لیکن چونکې چې دا په یونیورسټۍ طریقې باندې راغلی ده، نو بس هغه خبرې له اوس چې کوم دی نو د تدفین کوشش کوي چې یاره دا خبره پټ په پټه باندې پاتې شي. د فتنې د یرې نه او د فساد د یرې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ جماعت ته ښځې د جماعت نه منع کړې وي چې یاره تاسو به منځله نه راځئ. ولې؟ فتنه ده پکې، خوف دی پکې. نو ته د عمر فاروق صاحب نه ډېر لوی فکر لري، ته د هغه نه ډېر په زړه کې ډېر صفایي، ته د خیر القرون زمانه ده، د صحابو زمانه ده، د هغې نه دا زمانه ډېره پاکه ده. په دې خبرو باندې سوچ فکر وکړئ. خپل ما دا سوچ او فکر هم دی چې د دینی تعلیم دپاره به هم خپله جنۍ د کوره نه وباسئ. هغه به په مدرسه کې نه داخلي، داسې مدرسه چې شپه ورځ هغه په مدرسه کې هغوی دپاره استادان چې دي نو هغه سړي وي، داسې سبق د سره سبق دی نه، دې ته د سره ضرورت نشته. دا فتنه ده، اگر چې دا دینی سبق ولې نه وي، خو چې دا د سړي نه وي، عاقله بالغه جنۍ ده او هغه راغلی ده او هغه هلک ته او سړي ته ناسته ده او د هغه نه سبق وایي او دیني تعلیم ته زده کوي، بالکل ناجایز، حرام، ناروا دي. دا خبره مدارس دي او کاغه یونیورسټیان او کالجونه دي، مخلوط تعلیم بالکل حرام دی، ناجایز دی. په دې خبره باندې دي مسلمانان سوچ فکر وکړي او د دې خبرې احساس په نن هغه خلکو ته شوی چې په دغه موبایل کې د دغه پروفیسر سره د دې کمو جنکو ویډیوګانې پرتې دي. نن به هغه کورونو والا ته او هغه جنکو والا ته احساس شوی چې یاره مخلوط تعلیم څنګه دی. نو لهذا موږ او تاسو سره سوچ پکار دي داسې نه چې سبا زما او تاسو سره دا کار وشي. الله جل جلاله دې مخلوط تعلیم ختم کړي او الله تبارک وتعالی دې موږ له سوچ فکر او عقل راکړي چې د اسلام په نقش و قدم باندې موږ روان شو.